بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو درنو خوږو کتونکو السلام علیکم زه جابر شاه ستاسو په درانه خدمت کې خپل خبرونه کیپیټل ریپورت کوټی څنګه لاړه حاضر یم یقینا قدرمن تاسو ته معلومه ده چې د بلوچستان عام غریب ولس چې کوم ستونزې دي هغه روزانه موږ تاسو ته په خپل سکرین یعنی د خیبر نیوز او کې2 چینل په سکرین باندې ښکارا کوو او بل خواته کوم ګورو د ګیز او د اوبو سره سم د صحت او د تعلیم په معاملې کې چې بلوچستان ولس څونه د پسماندګۍ او د بدبختی شکار دی هغه تاسو ښه خبر یاست او بل خواته عام خلک خو پرېږده چې اوس سرکاري خلک هم چې دي هغه احتجاج کولو باندې مجبوره سوي دي او بل خواته زموږ سیاستدانان چې الکشن یعنی ټول ټاکنه چې کوم وخت کې کېږي په هغه وخت کې شنه باغونه ورښکاره کوي ولس ته قسمه تقریرونه ورته کوي چې د هغو زړونه ګټي او هغه خواران چې ووټ ورکړي بیا لالی راشي په دغه اسمبلۍ کې د سکرټریټ کې دننه کښېني بیا هغه دروازه د هلته شپېته کسان نور به د تورو خولۍ والا ولاړ دي هغه خواره کوي بیا کاغذان ورسره په لاس شي دغه سکرټریټ ته دننه نه پرېږدي دې وخت کې موږ سکرټریټ کې ولاړ یو د افیسرز اسوسییشن چې کوم غړي دي سرکاري خلک دي هغه هم راوتي دي د سکرټریټ ملازمین دي نو هغو هم چې دي احتجاج باندې لاس پورې کړی دي اوس دوی چې داسې کومې ستونزې لري چې دوی احتجاج کوي دلته نو دا به دوی سره پوښتنه کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ کا نام عبدالغفور جمالی سر جمالی صاحب کیا کہیں گے عام لوگ تو اپنی جگہ پہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ گیس کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی کے حوالے سے کرتے ہیں تو آج آپ لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں سب سے پہلے تو میں خیبر نیوز چینل والوں کا کہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو ہمارے بلوچستان کی سول سیکٹریٹ ملازمین کے بہت بڑے مسائل ہیں جو آج سے تقریباً 2 سال سے ہم اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور اس جو ہم نے تمام ڈویژنوں سے ڈسٹرکٹوں سے اپنے منتخب نمائندے اسمبلی میں بھیجیں افسوس کہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ صرف اپنے مراد اپنے ذاتی ترجیحات کو ترجیح دے رہے ہیں ہمارے سیکٹریٹ ملازمین کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے ہم ملازمین کے کم از کم ایک ملازم جو ہے تنخواہ کماتا ہے اس کے 5-5 6-6 بچے بے روزگار ہیں ہم اس مہنگائی کے دور میں ہمارے 2,500-3 ہزار ہماری تنخواہ بڑھی ہے جس سے ہم سے تقریباً 7,000 سے لے کر 11,000 اسی تنخواہ سے ہماری ریکوری ہو رہی ہے ہم تمام تیسرے جو ہمارا سندھ ہے پنجاب ہے KP کے ہم وہاں کے وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ان کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے وہ اپنے ملازمین کی خاطر دن رات اپنی ان کے محنتوں میں ان کے کام میں مصروف ہیں اور ان کے آئے روز ان کے نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں ان کے مسائل کو مد نظر رکھ کر ان کو وہ مراحت دے رہے ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نائب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو آج تک ہمارے اس حقوق پر اس ہمارے مسائل پر نہ ہمیں ترجیح دیتے ہیں نہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں بلکہ ڈیلی صرف ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ہم مجبور ہو کر آج ہم اس میدان میں نکلے ہیں انشاءاللہ تعالی تمام ڈسٹرکوں سے ہمارے یونین کے عہدیدار ہیں ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار ہیں ہم دن رات ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے جو BF فنڈ ہے جو ہمارے اسمبلی میں بیٹھ کر تمام ہمارے کابینہ کے ممبران ان کو اپروو کیا ہوا ہے 1 سال سے تمام ملازمین اس ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آج تک ان کے مسائل پہ کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ہمارے حاجی عبدالصمد نوشروانی امیر حمزہ اور ہمارے عبدالمالک کاکڑ صاحب ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مراد سے پیچھے کبھی نہ ہٹے ہیں یہ تاریخ گواہ ہے ہم اپنے مراد لے کر اپنے دفتروں میں جائیں گے بس صورت دیگر کبھی بھی ہم تالے لگائیں گے تمام بلوچستان کیا آل پاکستان سول سیکٹریٹ تک ہم اپنے تالے بندی لگائیں گے لیکن اپنے مراد سے پیچھے نہیں جائیں گے قدرمن یو بل پیاوړی ما سره ولاړ دی سره پوښتنه کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام پران نوم څه شی دی حیات الله کاکړ حیات الله کاکړ سب سیکرټریټ ملازم جو ډیپټي سیکرټري ماشاءالله څه نظر لري چې ډیپټي سیکرټري صاحب چې دی هغه هم راوتی دی په احتجاج باندې لاس پورې دا نظر لرم چې زموږ معاملات څه دي زموږ مطالبات څه دي هغه بالکل حق دي او زموږ رایټ جوړه موږ سیکرټري فینانس سیکرټري SNJD او چیف منسٹر صاحب زه دا مطالبه کوو چې زموږ د معاملات را حل کړي جی سر څه نظر لري چې عام ولس که وګورئ یو خواته د ګیس مسلې دي بجلي مسلې دي د اوبو مسلې دي ستونزې دي او بلې خواته تاسو هم د دې څخه یعنی محفوظه نه یاست تاسو هم مسلې در پیښې دي و موږ ته هم دا ټولې مسلې را پیښې دي د کوم مستلو ذکر چې تا وکړي دا پوره بلوچستان ته ور پیښې دي یوازې نه ما ته را پیښې دي نه و تا ته در پیښې دي نه پوره حکومت ولې د ناکامۍ ښکار دی
حکومت خو دې کوشش کوي لیکن کوششونه برابر نه ثابتېږي جو بس 5 کاله پرکې لالاګان لاړ سي بیا ولاړ شي بیا نور راسي نو څه نظر لري چې د عام غریب ولت چې کله دوی ته ووټونه ورکوي د هغو په زړونو کې ډېر امیدونه سر سنس نسته شعور نسته باید سنس او شعور موږ په دوی کې پیدا کړو او د آینده دپاره داسې خلک موږ منتخب کړو چې هغه د عوام کارونه وکړي ټیک سو جی ډیره مننه کور مودان السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم شرف الدین کاکا شراب الدین او بل نوم به دې شو یا ولې شراف الدین نو څه نظر لري څنګه راوته په دې اخر بس دا ناهل وزیر اعلی چې کوم زموږ پر حقوق باندې ډاکا چولې ده د دې خلاف مظاهره ولا افسر سیشن کړی و او اشتاف سیشن و سوسایټي سیشن سره ګډه مظاهره ولا او په دې کې راوتلي یو طرف ته مهنګایي او بل طرف ته دی لموږ څخه کم چې مخکې خلک راغلي کم تنخواه چې راکړې وه هغه هم را نیمې باندې راودروله نو په دې راوتلي چې موږ سره دې دا ناجایزه نه کېږي او موږ حق دې راکول سي ټیک سو جی دلته بل ور ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه زما نوم آیات خان شاکر د لې سینیئر کار کوم زموږ اټیچ ډپارټمنټ د لې په سکرټریټ کار کوو جو نو نور ته دا چې کومې ستونزې چې ته وایې چې هغه حل طلب دي بس دا اوس موجوده چې کوم دا موږ راوتلو چې کوم زموږ لیګل یعنی قانوني ډیماند دی هغه باید چې حل سي ملازم خو دا وخت تر ټولو کمزورې طبقه ده بالکل د اوس حالات چې ګورې 20% ګراني جوړه سو ملازم خو خپل کور هم نشي چلولی په کار دا دی چې زموږ مسلې حل کړي او دا د رړې د هډې دغه لري صدیق خلاصولو په دې ملک کې جی او خصوصا موږ دا وایو موږ ملازمان ټول یو ملازمان دي که هغه سکرټر دي که نان سکرټر دي د ټوټل ملازمان ته باید چې کوم یو الونس ورکړي یو اضافي یو دغه ورسره د خلاصولو ډېر سخت ګراني هم ده نو زموږ چې کوم قانوني ډیمانډونه باید چې عمل درآمد وشي بس دا زموږ مطالبې دي که دربنو په دې ملازمینو کې یو ډېر ښایسته سړی ماته معلوم سولو چې غټ غټ وشتان یې مې لکړي دي ډېر زبردست خوند پر واخیستی سلام علیکم वालेकुम सलाम सर पूरा नाम क्या है मस्त हुसैन भुगटी सिविल सेक्रेटरीट यूनियन में ऑफिस सेक्रेटरी अच्छा तो बुगटी साहब हैं जी सर बुगटी कबीले से भुगटी कबीले से अच्छा ये बुगटी कबीले में लंबे बाल छोड़ना बड़े मजेदार यानी ये क्या वहाँ पर रिवाज है सर ये तो लंबे बाल रखना तो हमारे नसीर खान नूरी के जमाने से था तमाम बलूच कबाइल लंबे दाढ़ी लंबे बाल और वो अपना फेस को एक शेर का रखना चाहते थे और मूछे भी ऊपर की मूछे तरफ भी ऊपर रखते हैं तो आज कैसे लग रहा है इसी मूछों के साथ सिविल सेक्रेटरीट में मुजाहरा कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है सर हम अपने हक के लिए हमेशा जद्दोजहद करें काफ़ी अरसे हम जेल भी गए हैं कई दफ़ा गए हैं और हमारे प्रेसिडेंट अमीर हमजा मोहम्मद शहीद साहब थे फिर इससे पहले नज़र बलोच साहब थे इससे पहले मालिक काकड़ साहब थे हम हर दफ़ा अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं हम नाजायज़ ना डिमांड करते हैं ना नाजायज़ किसी की बात करते हैं जो हमारे जायज़ हकूक़ हैं जायज़ राइट्स हैं उनके लिए हम फाइट करते रहते हैं तो कभी गवर्नमेंट तो आप क्या समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो भी तो कबायली इलाकों से मुंतखब हो के यहाँ पे आते हैं जब वहाँ पे जब कबायलियों के साथ वादे दावे और सब्ज बागात जब दिखाते हैं जब असम्बलियों में आके और एक कंडीशन में बैठ जाते हैं फिर आवाम को क्यों भूल जाते हैं सर ये तो हर एक ईमान की बात है जिसका ईमान पुख्ता है अल्लाह को जवाब देना है हम हल्फ उठाते हैं और उस हल्फ की पासदारी मेरे ख्याल में तो क़यामत के दिन भी हमसे पूरा जाएगा तो लिहाजा हल्फदार की पासबानी करनी चाहिए और जितने लोग हमें वोट देते हैं वो एक उम्मीद और तवक्को के साथ हम पर उम्मीद रखते हैं आया अगर हम उनकी तवक्कुआत पर ना उतरें तो ये हमारे ज़मीर भी हमें मलामत करेगा और अल्लाह भी हमें क़यामत के दिन इसका पूछेगा और नहीं बख्शेगा बड़ी मेहरबानी नवाजिश खुश रहे एक और हमारे साथ साथी खड़े अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ऐसा सुप्रनु मोहिद्दीन शावानी कैबिनेट मेंबर बलूचिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी सिविल सेक्रेटरीट शावानी साहब इलाका कौन सा है बेसिक इलाका मस्तूंग है रहते कोयटा में यहीं पे सर अच्छा जी तो ये हमारे बगल में है क्या समझते हैं गैस का और बिजली का क्या फुकदान है वहाँ पर अपने मस्तूंग में जी वहाँ पे इसकी प्रेशर बहुत कम है अतः कि यहाँ पे रहते सरियाब में यहाँ तो आए रोज़ यानी फीमेल मर्द सारे रोड को ब्लॉक करते हैं इसी गैस के सिलसिले में तो सेक्रेटरीट में रहते हुए आपने कभी ये डिस्कस की अपने वज़रा साहिबान के साथ या देगर के साथ तो सेक्रेटरीट में तो नहीं की लेकिन हम अपने जो हमारा MP अहमद नवाज साहब उसके थ्रू से हम कैंपेन चला रहे और उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और आज निकले हुए इस सर्दी में आप मुजाहरा कर रहे हैं क्यों बस यहाँ पे हमारे बेसिक जो सेक्रेटरीट के मसाइल हैं ना कुछ हमारे कोऑपरेटिव के कुछ स्टाफ एसोसिएशन के कुछ ऑफिसर के और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये है कि आज हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं
पहले अलग अलग एजेंडा ले जाते थे, लेकिन माशाल्लाह आज हमें लग रहा है कि हमारे एक भी एजेंडा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। पूरा नाम? अता मोहम्मद काकड़, پښتو اردو پښتون یم سر. او کاکړان خو پښتانه دي. او سر نو تا ولې شک په ځان راغلی؟ ها نو ولې زه چې کوچنی غټ شوی یم د بلوچستان په کلي کې نو زما له زبان دغه شوی دی. هو سر. نو څه نظر لري چې داسې کومې ستونزې دي چې ته وایې دا بس حکومت حل کړي وای؟ زموږ دا مسلې د ملازمان غ کشنی کوکې دي ولې د نور پنجاب غز اډران سوي دي سرحد کې سوي دي سرحد نه دي خیبر پښتونخوا پښتونخوا سوي دي سر او موږ هغه زوړ په نامه باندې ما دغه کې یا خو زوړ نه هغو سرونه مات کړل د نوم یې وګټئ ته مفته کې بیا وایې خیبر پښتونخوا زموږ غسې دي اوس 50% مسله ده کالشپ مسله ده اوس ګلشن مسله ده پنجاب کې سیدي 80% سوي دي نو موږ هغه ډیمانډونه شان کوو گورنمنت دلته زموږ غسې دي په هر شي کې سیدي مسلې جوړي دغه مسلو د وجه موږ احتجاج دا کړی مسلې دوی ته خوند ورکوي که څه بلا ده؟ خبر نه یم بس خوند ورکوي سر هو نو د بروکراسي دا کابینه ګټلې ده دا جام صاحب دی دغه دی په دې کې زموږ کښې مسلې دي سر ملازمان دغه دیال کې بس موږ دغه احتجاج په اسمبلۍ کې هم کله کله که تا لیدلي د میټا خان صاحب چې دی کله کله داسې دغه وکړي چې ورور دا څه شي روان دي په د اسمبلۍ کې نه ګنټه دوې ګنټې ناست دی بیا هم وایي دا څه شي روان دي. هو نو دغه مسلې دي سر نو موږ دغه مسلې دي سر بس د ملازم مسلې دي موږ مسلې رال کې سر موږ نور هیڅ دغه نه دغه ټیک جی مولوي صاحب مو سره ودرېدی دلته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب نوم؟ لال محمد. لال محمد صاحب علاقه سیمه کومه وده؟ کوټه د علاقه زموږ. کوټه ده ماشاءالله. څنګه دی ګیس د کوټې او د بجلی د کوټې؟ ګیس او بجلی داسې خاص په ژمي کې نه وي په ژمي کې استعمال یې زیات وي نو پریشر یې همیشه کم وي خو زیات تر بلانو څخه موږ ډېر زاړو سرکاري ملازمین بلان ډېر زیات راوړاندې دي هم په بجلي کې هم په ګیس. اوس خو داسې حالت راغلی چې کوم چې سرکاري ملازمین دي هغو د برداشت څخه بار سو جرمانې هم پر لګوي میټران هم ډېر تیز دي او د بجلي هم دغسې مسله دی او دلته چې کوم موږ ته یوټیلیټي الاونس د مخه راکوئ لږ بیا زیاتوئ وختن په وختن ډېر وخت کېږي چې هغه هم دي اضافې پکې بند کړي دي زیاتې نه پکې کېږي دا ډېر لوی مسله هغه هم در باندې مدینې ریاست والاو بند کړ او دا خو نو معاشي حالت خو د ملک ستې مخکې دی نو د دې زما دا خیال تر ټولو زیات موږ ملازم نه متاثر وو ځکه چې دا دعوه لري چې موږ به د مدینې ریاست ځینې جوړو ته مدینې ریاست کې دارنګه ظلمونه کېدل چې خلکو به ډوډۍ د خولې څخه راواخه او هغه باندې دغو مسلې مه حل کوه بس هغه مزید مسلو کې ګراني جوړه کړه دا د مدینې ریاست قانون دغه و یا په مدینې ریاست کې خو دا تره نه و هلته خو لیډران به وږي ویدېدلې خو عوام ته یې بل د ورکول او هغه چې کوم خپل چارټر جوړ کړی و هغه کې د حیوانان د وږي او د هغه مسلو هم ډېر زیات خیال ساتل سوی او دغه زمانې ډېره خو دا تره نه وي دغو ته څه وایي دا دې وخت کې تاویني زموږ د بلوچستان چې کومه کابینه ده هغه تاویني څه به ول ورته غواړي چې باید څه کول پکار دي په اسمبلۍ کې ناسي 2-3 غنټې 4 غنټې هغه ضایع کړي موږ خو هغه داسې چې کوم وعدې دي موږ څه کړي دي د هغو کم څه کم وعدې خیال وکړي او کوم امانت چې موږ دوی ته سپارلی دي په هغو امانت کې خیانت نه وکړي او د قیادت حق ادا کړي چې کوم حقیقي قیادت وي څنګه چې دوی ذمېداریان دي موږ دا دې پوره کړي چې موږ هم خوشحاله سو خدای دې هم خوشحاله سي او ګرد ولس دې خوشحاله سي موږ دا غواړو. ډېره مننه کورمدان یقینا که در باندې که موږ وګورو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې په هغه وخت کې چې دوی یعنی هغه خلیفه وخت ولو هغه دا وینا ویله چې زما په دور کې د سمندر په غاړه یعنی سمندر معنا د ډېرې اوبه هلته پراتې په هغه په غاړه هم که یو سپی چې دی هغه د تږي مړ سو یعنی د دې ذمهداري د دې ګناه کې زه شامل یم او زه یې ګناهګار یم چې ولې زما حکومت کې دارنګه ولې وسو او بلې خواته یو شاعر هم جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کچھ بول ہوئی ہے اخلي وړه شان دې دمه دمې وروسته به راځو بېرته خپلې خبرې که درمنو تاسو ته خپلې خپرونې کې یو وارې بیا هرکلی وایم د سیول سیکرټریټ بلوچستان چې کوم ملازمین دي و هغه کې هم افیسرز
په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی او احتجاجونه کوي لګیا دي او بلې خواته صوبایي حکومت له اړخه د دوی لپاره هم داسې څه خاص ګامونه نه دي پورته کړل سوي نو مخته زموږ خبرې روانې دي دې سره پوښتنې کوو چې دوی څه وایي او څه نظر لري. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پرا نوم دی؟ حافظ سعید احمد، فائنانس سیکرٹری یونین میں اسٹاف اسسٹنٹ. اچھا نو څه به ول غواړې دې وخت څنګه راوتی؟ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے جو کیبنٹ کے حضرات ہیں انہوں نے کافی 2 سال سے یعنی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے اپنے ڈیمانڈ منوانے کے لیے. جب بھی ہمارے ساتھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جب بھی جاتے ہیں تو یہ بلند جو دیوار ہے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچتی تھی. لہٰذا ابھی ہمارے ساتھی اور ہمارے کیبنٹ تنگ ہو کر ابھی ہم لوگوں نے احتجاج کا راستہ اپنایا ہے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو عوام کو 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ تعلیم، صحت، پانی اور روزگار، ان سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے. اور ہماری بلوچستان میں جتنی بھی احساس محرومیت ہے شاید آپ کے پاکستان میں کسی میں وہ احساس محرومیت نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جتنی بھی ہے دیکھیں گیس کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ابھی ایک جو روڈ بنا ہوا ہے جینٹ روڈ پہ، میں اس کا مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ایک روڈ آپ نے بنایا ہے، ایک بندہ تقریباً لاکھوں روپے 1 گھنٹے میں فیول ضائع ہو رہا ہے. آیا یہاں پہ ترجمہ گاہ بنایا گیا ہے ہمارے بلوچستان کو، ہمارے سیول سیکریٹریٹ کو. ہمارے جتنے بھی ملازمین 30 سال تک ایک عہدے پہ رہتے ہیں اور ابھی تک کسی کا بھی پروموشن نہیں ہوا ہے. ہم تو اسی بات پہ تنگ آ کر ابھی ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ ساتھی انشاءاللہ کل بھی اس کا رائے عمل دیکھیں گے، مشورہ کریں کہ پھر باقی انشاءاللہ جو عمل ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. ستاسو نوم؟ زما نوم انعام الله کاکړ صاحب دی اور جنرل سیکرټري سټاف اسوسییشن سیول سیکرټریټ سره تعلق لرم اور علاقه چې مې کوم دا بیسیکلی قلعه عبدالله ګلستان. د ګلستان اوسېدونکی څنګه دي هلته هغه ستاسو هغه هسپتالونه کیسې ایرونیان پکې ناست ښې مزې د هسپتالونه اوس کلان د مخه انګریزانو د ایرونیانو دپاره جوړ کړي وو. بالکل ته صحیح وایې، انسانانو دپاره نه د سمو خلکو دپاره د انسانانو دپاره دی. اصل کې تا یو 3-4 کاله مخکې هم ویزټ کړی و د قلعه عبدالله د زما یاد دی چې په هغه کې هسپتالونه و، کالجز و، نور داسې شیان و چې هغه باندې تا خپله سروې کړی و، هغه ته ګورنمنټ ته پیش هم کړله. خو د بده مرغه دا و چې زموږ تېر 15 کاله ګرده ضایع ولاړو، پر هغه باندې ډیولپمنټ چې کوم سکیمات و کوم ترتیب و هغه نه اوس. بیسیکلي څه کسان داسې وو چې هغو ته مثال ورلو، هغو جیب له ولاړو، هغه خو مثال د چا دی تېر ګورنمنټ زموږ تعلق فلحال نشته. موږ موجوده چې کوم دی حاجي نواز کاکړ ایم پی ای دی د ګلستان د جمعیت سره تعلق لري، نو زموږ هغه ایم پی ای دی، هغه اوس لګیا دی. خو هغه هم فنډینګ چې کوم لیول دی دا وخت پالیسي مطابق 16 کروڑ روپۍ دی. نو چونکې بہت هغه ډېر کم دی نه چې یو عام مشر ته 30 کروڑ روپۍ ملاویږي چې هغه د عوام په ووټ سلیکټ شوی نه دی. هغه د 30 کروڑ دا وخت ملاویږي د سی ام جام کمال صاحب طرف څخه، او بله خواته عوامي نماینده اسمبلۍ له د عوام پر ووټ راغلی هغه ته 16 کروڑ روپۍ ملاویږي. دا زموږ د ایم پی او زموږ د ووټ سره مثال دا زیادتي ده چې دا کېږي. نن راوتی نن بیا څه مطالبې څه غوښتنې دي؟ زموږ خبره دا ده چې نن زموږ چې کوم احتجاج و، زموږ افیسرز اسوسییشنز، زموږ سټاف سیول سیکرټریټ اسوسییشن او کوآپریټیو سوسایټي چې کوم زموږ اسوسییشنز دي درې، دا بیسیکلی زموږ یو څه نیډز دي، ضرورتونه دي د ملازمینو په حواله سره چې هغه داسې دي. مثال یو 2017 کې چې کوم دی بجټ کې دغه وصول بیسیک باندې اضافه وسوه 5% په مرکز کې 15 و، زموږ د 10% موږ ته میلاو سو. یو هغه در اوس لټکاو دی نه دی میلاو سوی، هاوس ریکوزیشنز دی، ایل الاونس دی، واشنګ الاونس دی. او زموږ چې کوم سکرټریټ الاونس دا وخت مین مسله دا ده چې په پنجاب کې پی کې په سند کې دا هغو اخیستی دی نه، ایټولیټي الاونس کې هم اضافه سوی دی. لہذا زموږ دلته همیشه دا موږ ته وایي د یوه کاله څه سر چې مثال فنډ نسته، پلانان نسته، دا نسته او هغه نسته، نو زموږ مسلې دوی لټکاو کړي دي. نو نن موږ مجبور وو موږ درې سره یونینونو نه اتحاد وکړي، یونینونو احتجاج وکړي د جام صاحب خلاف. حالانکه چیف سیکرټري دا وخت چې کوم دی فضیل اصغر صاحب دا ډېر نهایت رحمدل انسان دی او د ملازمین دوست سړی دی، د صوبې دوست سړی دی. کم سے کم 2 میاشتې چې دی راغلی دی بلوچستان کې ډېر ښه اکټیو دی او ډېر ښه انیشیټیوز یې اخیستي دي. او زموږ چې کوم ګیله دا وخت ده هغه د عوامي نماینده څه ده د جام کمال صاحب څه چې هغه بیسیکلی قبایلي حیثیت لري، قبایلي هر څه کوي. خو دا صوبه چې دا بلوچستان زموږ د قانون دی، د قانون اساسات سات زموږ دلته قبایلیت هم شته، خاطر هم شته، دغه هم شته، مګر دی پراګور د سترګې پټې کړي دي، د چا د نه مني. واټساپ 45 ګروپان چلوي او اوس موږ نه سو دا کولی چې موږ بعد دې باندې خپل ډیمانډ باندې منتبه کړی دی نه، موږ کړی دی ریټرن مې ورکړي دی هر څه. موږ نن مجبوره سو
چې د هیڅ سټپس نه واخیستل مذاکرات ترتیب سو نو نن موږ په دا وجه راوتلي وو چې د یو سټپس واخلي حالانکه د یې نه کړي د خواهشات دا نه دي. ډیره مننه کورمدن. یقینا که دربنو عام بازار کې په ښار کې موجوده حکومت په ټویټري حکومت باندې مشهور دی، فیسبوکي حکومت. نو مخته راځو دوی خبرې به دوی سره مو وکړو. شارټ کټ لفظو کې راته ووایه که د احتجاج هم ستاسو غوښتنې پوره نه سولې بیا به څه کوئ؟ انشاءالله العزیز زما نوم عبدالرازق دی، د برشور سره تعلق دی. دا ټیم په کوټه کې اوسېږم هسې اخري حد موږ تر اخري حده پورې موږ د هر څه قربانۍ دپاره تیار یو انشاءالله العزیز چې زموږ رهبران لکه د کوآپریټیو سوسایټي صدر چې کوم دی عبدالصمد شرواني، امیر حمزه محمد شهید صاحب، عبدالمالک کاکړ صاحب چې دا موږ ته کوم حکم راکوي موږ پر هغه باندې منوعن عمل کوو. موږ د سر د قربانۍ دپاره هم تیار یو، جیل ته هم تیار، هرې قربانۍ دپاره تیار یو. موږ د خپلو بچیانو دپاره انشاءالله العزیز دغه زموږ ټول عمر موږ د سیکرټریټ ته ورکړی دی، لهذا موږ د خپل حق څه یو قدم هم پر شا کېږو نه. د وزیر اعلی صاحب دا درخواست دی چې باید موږ پر دغه خبرو باندې عمل وکړي او زموږ کوم دغه چې دی هغه رامنظوره کړي. هغه ستا اوس باډي لنګویج سره معلومیږي چې اوس ګر سره الله اکبر ته تیار یې. نو راځو که درمنو مخته چې دی د دې مشران ولاړ دي. حاجي صاحب تاسو لږ را دې خواته چې تی سره خبره وکړم. سر ټوټل اول خپل تعریف راته راوکړه. جی امیر حمزه محمد شهید، پریزیډنټ بلوچستان سیکرټریټ سټاف ایسوسییشن. حاجي صاحب ته لږ که را دې خوا سین لږ به نور ته سو دې خواته سایه ده. سر تاسو خپل تعریف راته راوکړه. حاجی عبدالصمد نوشیروانی، پریزیډنټ بلوچستان سیکرټریټ امپلایز کوآپریټیو هاوسنګ سوسایټي. سر تاسو لرئ، تاسو دواړو سره خبرې کوم. څه نظر لرئ چې دونه د ملازمین نن دا راوتي دي مظاهرې کوي لګیا دي، آیا د حکومتي سطح باندې ستاسو دوی سره رابطې نشته چې کوم واکمنان چې دې وخت کې حالات څوکۍ باندې ناست؟ بالکل سر د رابطه فقدان دی. موجوده چې کومه چیف منسټر صاحب ناست دی تعلق خو بلوچستان سره لري، لیکن د ذهنیت چې او کومه طریقې کار دی دا د اګر سره د ملک سره تعلق نه لري. دا باید چې برټش ته پیدا شوي وو د خدمات دلته پکارولو، دلته غریب صوبه ده، دلته خلک عملی طور باندې کار غواړي. نو دلته سی ایم صاحب چې دی سوشل میډیا باندې سیستم چلی، په واتساپ ګروپانو باندې چلی، نو چې کوم عملی کار دی هغه نه کیږي. موږ د صوبې اسمبلی اراکین سره یو ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي یو پوسټ د وزیر اعلی غبل کریټ کړي چې کوم عملی کار وکړي، د عوام ته ټیم ورکړي، عوامي چې کوم نمایندګان دي دوی ته ټیم ورکړي. نو جام صاحب چې دی چیف منسٹر فار انفارمیشن کړي چې د خپل میډیا وچلي، خپل سیستم وچلي، واتساپ ګروپانې وچلي، دلته عملی کار نشته سر. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि बहैसियत इंसानियत इंसानों के 4 हुकूक ज़्यादा अहम हैं: तालीम, सेहत, रोज़गार और रिहाइश। उनमें से एक रिहाइश को मैंने उठाया हुआ है अपने मुलाजमीन की हद तक, चूँकि मैं सेक्रेटरीट का सदर हूँ। 1991 से गवर्नमेंट ने आल पाकिस्तान लेवल पर ये एक प्रोग्राम बनाया कि भाई तमाम मुलाजमीन को फ्री ऑफ कास्ट प्लाट देना है। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर हमारे जो नुमाइंदान आते हैं तो वो हमारे मसाइल हल करने की बजाय उल्टा हमारे केसेस रोकते हैं। इस वक्त तक हमने तकरीबन 1800 मुलाजमीन को फ्री ऑफ कास्ट प्लाट दिए हुए हैं। बाकी हमारे 4000 मुलाजमीन बग़ैर मकानों के हैं। उनके लिए तकरीबन 4 साल से साबका वज़ीर आला साहब डॉक्टर मालिक साहब ने एक डीओ लेटर जारी किया था, उस पर समरी बना था। उस पर वो समरी अभी कभी मिनिस्टर साहब हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उसको रिजेक्ट करते हैं किसी और के कहने पर। एक दफ़ा जाता है समरी, 2 दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा जाता है। और हमने तकरीबन 100 बार से ज़्यादा वज़ीर आला साहब को दरख्वास्त दिया हुआ है कि भाई खुदारा हमारे साथ 5 मिनट या 2 मिनट सिर्फ हमारे साथ बैठें, हमें सुने। मगर अफसोस कि मैं समझता हूँ कि ये हमारी नुमाइंदे ही नहीं है कि 100 बार एक अहम इशू यानी 6000 मुलाजमीन को मकान देना इतना बड़ा मसला है कि इस पर गवर्नमेंट को फ़ख्र करना चाहिए था कि 1800 मुलाजमीन को हमने यानी अपना जद्दोजहद से जितना कुर्बानी दिया है, फंड क्रेजिंग के हवाले से या किसी और हवाले से, यानी लड़ाई के बगैर हमें 1 रुपये नहीं मिला है। इज़्ज़त से कोई मसला हमारा हल ही नहीं होता है। आज मजबूरन तीनों इदारों ने एक बहुत बड़ा रैली निकाला कि वज़ीर आला साहब खुदारा आप सुने, थोड़ा सा हमें वक़्त दें कि भाई लोग क्या कह रहे हैं। आज इतने बड़े मजमे में इसमें हाई लेवल के अफसरान शामिल, 1 ग्रेड से लेकर 21 ग्रेड तक, इनमें से आप यकीन करें एक भी शख्स मुझे नहीं मिला कि जो मौजूदा हुकूमत का तारीफ़ करे या उसका 1% उसके बारे में कोई सही राय रखे।
څه به ول غواړې لکه دا مظاهرې به تر څو پورې وي ستاسو غوښتنې که پوره نه شولې نو روانو ورځو کې به څه لایق وي؟ روانو ورځ کې داسې دي اکثر مسلې چې دي صوبایي لیول باندې تعلق لري تمام ټریډ یونینز سره نو زموږ نیکسټ پروګرام دا ده چې تمام ټریډ یونینز راغواړو یو میټینګ کوو او صوبایي سطح باندې احتجاج کوو تمام ډسټرکټس کې انشاءالله جو نو بیسیکلی لکه مخامخ دي تاسو سره موږ که وګورو دا سیکرټریټ دی مخامخ وزیر اعلی هاوس دی آیا د ستاسو ناره یا هلته دوی ته څوک نه وایي چې هلته سیکرټریټ کې خلک راوتي دفتران یې بند کړي دي مظاهره کوي؟ سر اصل کې جام صاحب چې شاوخوا د کمال آبي ده دی اصل حقیقت جام صاحب ته نه ښکاره کوي هلته چې دی سبا چای که راږه لاپرې نو چې کوم حال حقیقت دی هغه نه ښکاره کوي ورته او جام صاحب انشاءالله اوس خپله یې اوري زموږ نارې سبا بیا زموږ احتجاجي پروګرام ده او نیکسټ چې دی کیدای شي موږ سیم سیکرټریټ مخ ته درنه ورکړو. ټیک شو چې ډېره مننه کورمدان یقینا که درمنو که وګورو عام غریب الله سره سم زموږ چې کوم د دې سیمې چې کوم سرکاري ملازمین دي پولیس والا خواران هغه خو آواز نشي اوچتولی د پولیس چې کومې تنخواګانې دي هغه د خیبر پښتونخوا د پنجاب او سند چې کوم پولیس لیکاران دي د هغو چې کومې تنخواګانې دي دغه څخه بیخي لاندې روانه دي یعنې دوی تنخوا ډېره کمه ده تنخواګانې کمې دي او بیا هم خپلې ډیوټیانې کوي همدارنګه نور ملازمین دي دلته سرکاري ملازمین چې د هغو تنخواګانې د هیواد نورو صوبو څخه چې کوم ملازمین دي د هغو څخه ډېرې کمې دي باقي دوی چې نن دا کوم راوتي دي یقینا که وګورو سیکرټریټ هغه یو ځای دی چیرې چې د بلوچستان عام غریب الله ستونزې دلې چې دي حل کېږي او دلته د دوی کیسونه پراته وي هغه چې د سرکاري توګه باندې دوی مخ ته په هغه باندې عمل درآمد کوي خو هغه هم چې دي دې وخت کې په ټپه ولاړ دي او دوی خپل دفتران بند کړي دي احتجاج باندې لاس پورې کړی دي بلې خواته صوبایي حکومت چې کوم اعلی حکمران دي هغه په دې باندې سترګې پټې کړي دي او بس خالي هغه ټویټونه کوي او ورسره چې فیسبوک باندې که چیرې خپل بیانات چې دي هغه ښکاره کوي او په عملي توګه باندې په بلوچستان کې په دې بدبخته صوبه کې داسې عملي ګامونه په نظر کې نه راځي همدې سره زما خپرونه پای ته ورسېده انشاءالله روانو ورځو کې به نوي موضوع سره راځم تر هغه څه پورې ما جابر شاه او زما ټیم ته ورکړي اجازه د الله په امان او دعاګانو کې به ضرور یاد ساتئ.